تاسو ګورئ چې 30 شهدا دي او تقریبا 60 پلس چې هغه زخمیان دي انجرز دي او چې کوم پرسنلی زموږ چې کوم فیملی دا زموږ فیملی کې درې چې دی هغه شهدا دي تاسو فیملی کې جی بالکل او یو سګه ماما مې دی هغه ډېر زیات زخمی دی د تیم کې په LRH کې زیر علاج دی. پښتون قتل شو په پیښور کې دا جی دغه ملګری خبر وای پښتون بدنامي نه ده د ټول پیښور بدنامي ده په دغه حق لاره کې ما د کوڅې په سر وم چې زه څنګه د کوڅې در انټر شوم اول مال د فایرینګ आवाज راغی د فایرینګ आवाज راغی نو مال یا الله خیر شي مال دلته خو اسانه سره سو فایر هم نشي کولی. صحیح خبره ده. سلامونه احترامات قدرمندو جاوید افریدی ما د اواز ټي وي په شیشه باندې یو ځل بیا تاسو سره حاضر شوم. قدرمندو دا مهال زه موجود یم په پیښور کې بیا خاص کر په کیسهخانه بازار کې موجود یم. قدرمندو یو ډیره زیاته افسوسناکه وقوه مخې ته راغله. یقینا په موجوده حکومت کې په لومړي ځل باندې بلاس دماکه کیږي او په جومات کې کیږي او په پښتون باندې کیږي. قدرمندو یقینا زړه مې ډېر زیات خفه شي چې مذهبونه به نه چیړو. قدرمندو چې کوم مذهب والا باندې وشو خو چونکې انسانیت ته به وګورو په یو انسان باندې هغه بلاس کیږي او بیا خاص کر په پیښور کې قدرمندو پښتون بیا حلال شو. یو لس سکنډه پس یو دومره زوردار دماکې आवाज رالو چې زما د پونه ځمکه وتښتېده. دومره زوردار دماکې आवाज وشو چې زه بیا چې څنګه دننه رالم نو هغه منظر زه تاسو ته نشم ویلی چې کم منظر ما نن کتلی دی. ما ژوند کې کله داسې منظر نه و کتلی چې نن څنګه ما وکتو او ډېر زیات زموږ دلته ګاونډیان زموږ وروڼه زخمیان شو. پښتون بیا قتل شو ته څه وایې دغه هکله؟ یاره ډېر بد وشو او داسې کول پکار نه و. بس الله تعالی دې خلکو ته هدایت ورکړي. او د کومې اړخ نه وشول چېرته د دې خپلو کې سلانجي وي که نه داسې څه تحقیق نشته؟ دا هېڅ پته نه لګېږي. هېڅ پته نه لګي. تاسو څه وایې ښه وشول که بد وشول؟ ډېر بد وشو جي. بد شوي دي د پښتون وینه په دغه حکومت کې په لومړي ځل دماکو شو په پېښور کې شو په پښتون شو په جومات کې شو دا خبره حقیقت ده که دروغ؟ یاره ډېر بد وشو بس زموږ د پښتانو باندې وشو بد وشو. او ډېر زیات زموږ دلته ګاونډیان زموږ وروڼه زخمیان شو وفات شو. چې کوم څوک وفات شول تاسو پکې پیژنده؟ او جی ولې نه موږ ډېر کسان پکې پیژندل. بالکل بالکل دلته موږ سره څوک سکول کې او موږ سره به څوک کالج کې او څوک به دلته موږ سره میچونه کول کرکټ به مې یو ځای کولو. په موجوده حکومت کې په لومړي ځل دماکه کېږي بیا به جومات کې کېږي. مسلک په نه چیړو چې د هر مذهب والا سره شوي دي خو به طور انسانیت ته به ګورو او به طور پښتون قتل شو بیا په پېښور کې ډېره د افسوس خبره ده. حکومت ته پکار دی جی چې موږ له پروټیکشن ورکړي. دې نه پهل هم زموږ د کوټې چرچ کې بلاست شوی و. بالکل نن دلته وشوه نو دا صرف په یو جومات باندې حمله نه ده دا زموږ ټول پېښور باندې حمله وشوه. ټول پېښور بدنامي وشوه. ټول پېښور بدنامي. تاسو یقین وکړئ چې څه ټایم زه دلته رالم ما 15-20 منټ زه دلته ما زخمیان اوچتول ګاډي کې مچول نه ایمبولینس جی مونږ ټول د علاقې خلک وو ټول اپنی مدد آپ کے تحت مونږ پیشنټ شدید زخمیان رکشا کې واچول ټیکسیانو کې واچول سوزکیانو کې واچول 15 منټ پس چې دا کم ادارې دي نو دا ټول رالل. چې دا تماکا خورنن دلته وشوه که نه چې سردار کې جمعیت کې وشوه دا نن یو څلور ورځې مخکې دلته مخامخ دلته کوڅه ده لوارګلۍ ورته وایي دا توبې ګلي دې توبې ګلۍ کې چې دی نو هم دماکه شوې ده. دماکه کومه شوې ده هغه نه میخ چوکه هغه یې لړه کړې ده کور کې او بیا خلک تلي دي خو دلته شوې وه. نو دا پکار خو دا وه چې دلته دونه جوخت جمعیت یې دلته دا دماکه دلته وشوه نو پکار دا وه چې کوم سیکورټیز دي چې هغه به باخبر شوي وو چې یار دا خو علاقه ټوله ټارګټ شوې ده. خو موجود وي داسې تقریبا څه حال و څو کسان مړه شول یا هغه ټایم چې دی نو دا تقریبا 10 منټه د پاسه یوې بجې ټایم نو هغه ټایم دلته چې دی نو مولانا صاحب چې دی نو هغه بس جمع تیار و بس 3 منټه پاتې جمع ته نو بعد دا دی کې چې دی نو دا کسان راغلي دي چې خلک کوئی چې را د دې ځای راغلي دي چې چاړي بازار نه په دې دروازې باندې انټر شو دلته دننه راغلي دلته پولیس والو دلته چې دی نو سیکورټي ده پکې ده او جمعې پر چې دی نو سیکورټي ډېره زیاته شي بیا د جمعې په وجه باندې دلته چې دی جمع کېږي ډېره غټه جمع وي زموږ د پېښور د شیعاګانو کوم جمعې دلته دا یو دی او دا جامع مسجد دی که نه نو دلته ډېر رش وي. بسم الله الرحمن الرحیم.
ان الله و انا الیه راجعون. پہلا خبره دا چې څه ټایم کې دماکو شو هغه ټایم کې زه جمعات ته وم اور تقریبا 15 منټه پاتو مونږ لپاره خو دا ګراوند فلور باندې دماکو شو او زه چې څنګه جمعات ته دنه شم نو ګراوند فلور چې دا پوره ډکو نو اکسمات وی چې تاسو بار فرست فلور ته لاړ شئ. زه بار فرست فلور ته لاړم او جانماز باندې څنګه کېناستم نو دې ټایم کې فایرینګ وشو اول فایرینګ شوی دی او هغه نه پس چې کنه یو 4 سکند بعد چې دی هغه بلاست شو. نهایتي افسوس خبره ده، ډېر افسوس خبره ده. دا امت مسلمه ده پر افسوس خبره ده بالکل. د ټایم کې مونږ ټول ته پکار دي چې مونږ ټول یو شانتي شو یا جېتی یو مظاهره وکړو مونږ خپل مسلمانانو او زموږ چې کوم موجوده حکومت دی مونږ هغې ته اپیل کوو درخواست کوو چې کم ملزمان دي هغوی ته زر تر زره گرفتار شي. تاسو ګورئ چې 30 شهدا دي او تقریبا 60 پلس دي چې هغه زخمیان دي انجرز دي او چې کوم پرسنلی زموږ چې کوم فیملی دا زموږ فیملی کې درې چې دی هغه شهدا دي تاسو فیملی کې جی بالکل. او یو سګه ماما مې دی هغه ډېر زیات زخمی دی د ټایم کې په LRH کې زیر علاج دی شدید زخمی دی. جی بالکل شدید زخمی دی. اوس پورې ریپورت سره غلې د دې خپلو کې صدا سي تنازع تاسو کنه چرته مطلب د بل مذهب نه سپرا غلي د دې حق تاسو د دې باره کې خو زه سم نشم ویلی خو دا بس دا دی چې هغه چې چام کړی دی نو هغه اسلام دشمن دی. زه چې کوم ملګری و د هغې خبرې اترې تاسو واورېدې یقینا ډېره زیاته د افسوس خبره ده جی په پېښور کې په مسجد کې جی دماکه کېږي په پښتون باندې کېږي د یو پښتون بېزتي نه جي د ټول پېښور بېزتي کول دي نه د پکار قدرمندو د وردې خاوندان هم ولاړ دي. الحمدلله په داسې پښتانه موږ ویاړ کوو.